نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. عزتمند پرون د هغه خلکو متعلق بحث شوی کوم چې علما دي واعظ کون کی دي واعظ کون کی دي نصيحت کون کی خلق دي. الله رب العزت بار ذکر کړو واقيموا الصلاه واتوا الزکاه واركعوا مع الراكعين. وزدي آیات مبارک کې د الله رب العزت د دې اسلام یو د بنیادی سيزونه یو بنیادی سيز د هغه ذکر کوي چې واستعینوا تاسو امداد حاصلوي امداد غواړي په صبر په صبر سره والصلاه په منځ سره وانها لكبيره او بشکا خامه خداګران دي الا على الخاشعين مگر په خشوع کوونکو باندې ګران نه دي. ومن سره امداد غختل وای دا ډېر ګران کار دی. مطلب دا دی چې الله رب العزت مخه ته سره ودرېږي او دوه رکعاته نه په منځ کومي الله دا سيزرا کی نو په دې سره دا امداد غختل او د امداد طرف نه حاصلول دا ډېر زیات ګران کار دی. خو په خشوع کوونکو باندې ګران کار نه دی. د آیات مبارک کې مو تعالی دې خبره تلقین ما کوي چې تاسو صبر کوئ ځکه چې تاسو کله ایمان راو نو د ایمان نه رستا تاسو ځنه عادتونه بس تاسو د مخ کې نه جوړو هغه عادتونه پر خودل لکه مثال تور باندې یو دار عزت عادت چې تاسو چې راځو غټ سړی زما ځان له عزت دی یو جاه او جلال می دی او دا عادت پر خودل او به رب ته ټیټېدل عاجزي کول دا خو موږ خدای عاجزي چیز دی کنه. هغه ټیم کې خو تاسو چې کله ایمان نور اورئ نو چاته خو بسر هم تاسو نه ټیټاو نو دا خبره کوي چې یاره په دې باندې تاسو صبر وکئ په دې منځ باندې او دا منځ کوئ کله چې تاسو په دې اسلام باندې صبر وکئ دا منځ کوئ نو تاسو به روته هغه عادتونه چې تاسو د جهالت په زمانہ کې کول یا هغه عادتونه چې تاسو مسلمانانو خو مونږ او د سم پرې خو دي احکام ممنوع ادا کول او تاسو د عادتونو جوړ شي چې یاره مونږ ماډولا کاو نو اوس چې एकदम یو سړی مانځه طرف ترازی او एकदम مون شروع کوي نو خامخا دته په دې کې تکلیف او راضی زکه چې دا عادت دا جوړ شوی چې ماخام موږ پټین کې چرته غره په سر باندې کینا یا چرته په سیل باندې وځه نمازګر نماز پټین کې تمان ځله مراد چرته ودشه یا نماز پخین موږ پټین کې تزان لکار کسب کو مکه د سار موږ پټین کې ته ستاده عادت جوړی چې ته ود پاتې کې نو بیا چې کله ته موږ او د شروع کې نو تاسو به د مشکلات هر څه راځي نو دا خبره کوي چې په دې باندې تاسو صبر کوئ که شرط په صبر وکړو نو دغه مشکلات او دغه ارث به کوم نه به الله رب العزت ختم کی تاسو به دا یو مشغله جوړ شي تاسو به دې موږ طرف تراشي احکام طرف تراشي تاسو به دې کې اساني بل اسلام دراول نمخ کې د انسان کې دا خبره هم په دې کې سیوا چې دیو محبت زیات د مال سره لکه مخ کې ذکر شو کنه چې ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآيات الثمن القليل ما په دې قران په آیاتونو باندې تاسو روپۍ ماخله نو د دې نه معلومیږي چې د دیو مینه محبت د مال سره ډیر زیات سیوا نو چې یو سره مال ګټي او دا په کاروبار کې لګي نو دا خو به د مسلم دا به مون نه کوي چې مون نه کوي به एकदम شروع کړي نو هغه مال تی هغه حساب تی ګډوډ کی په مال کیمرا زی د غرازي او هغه ټیم ورسې چې کوم دی به مصروفه کې په منځ کې د کاروبار لپاره هغه ټیم نه وځي هغه شانتي نو د دې د مال سره مینه محبت سیوا د هغه د وجم دی ته وای چې تاسو په دې مونږ او د سره صبر کوئ. بل دلته لفظ د خشوع ذکر شوی تاسو په خشوع سره منځ کوئ نو خشوع سره چې یو سلام منځ کوي کنه او خشوع وای ستا
خشوع په اصل کې قرآن کې بل ذکر راځي او خشعت الاصوات تاسو د خپل اوازونه ښکته کوي کمزوري کوي د خشوع اصل کې هغه څه ته وایي چې تاسو په خپل आवाज او په هر څه کې میانروي راولي لکه مثال ته یو سړی مشر ته مخې ته شي هغه سره څنګه په آرام سره خبرې کوي تاسو په آرام سره خبرې کوي خشوع دی ته وایي په مانځ کې چې کوم دی یو وګوره فطرتن خشوع جوړولي لکه مثال ته ور باندې سړی د ځان نه خشوع جوړي چاره خجی څنګه خیر دی نه دا نه ته په ځان کې دا خشوع دې پیدا کړي چې دا بس عملی تور پتا کیسته جوړيږي چې تکل رب ته مخکې کېږي تخپل زو ارسه د رب سره چې کوم دی میلاو کا نو بیا به چې کوم دی دا خشوع په مانځ کې راشي او د سې د ځان خشوع ډول دا خشوع نه ده به د ځینې خلکو چې کوم دی دا فتوا هم ده چې بغیر د خشوع نه مونږ نه کیږي دا مونږ اورل دی نه چې بغیر د خشوع نه وشي خشوع دا په مانځ کې چې کله ما ته نیت وته نو بس چې الله اکبر تکبیر تحریمه ادا کو نو زما واستره د الله سره سیستم جوړ شي د الله سره هم بس تعلق جوړ شي دا سوچ ونه کو چې را وځامون نو کو به پټی ته زما ادمون نو کو به زما کس خبر را نشي پلان کې ته دا خبره کوم او یار اکور کې وړي کې ورانه کا چې چل به کړي دا سوچنه او به مونږ کې نه کې کدا په مونږ کې کېره د خشوع پاتې نشو خشوع منقطع شو ختم شو چې کله خشوع ختم شو نو هغه خلک چې مونږ نه کیږي خدا جمهور فقهای کرام او د امام غزالی رحمه الله هغه دا وایي چې دا غي فتوا په دې قول باندې دا چې صرف او صرف خشوع په اول تکبیر تحریمه کې دا جوړول لازمي او ضروری دي کله انسان په اولنې تکبیر تحریمه کې خشوع جوړ نه کړي د ماموز به نه کیږي ولا اول تکبیر تحریمه دي ته وایي چې سره نیت تړي او په منځ کې ځان داخلي نو په دې ټیم کې ولا پر ځل کې دا راوړي چې زه د رب مخه ته ودرېدم او د رب حکم ادا کوم دا هغه د ویرنه ادا کوم دا په ځل کې راوړي چې دا رحمان الله تعالی حکم دی او الله تعالی مخه ته بس ودرېد کبه ورسته په مانځ کې د سوچ فکر بل طرف ته زی نو خیر دی خدا دې سینې کې چې بس مسلسل دې پر ټولو منځونو کې د انسان خشوع برابر وي ځکه چې دا بالکل نه کیږي دا موته دا اسانه نه ده او چې اسانه نه ده نو قران بل ذکر راځي احادیث نن دا ثابتي چې الله رب العزت یو انسان په تکلیف کې نه اچي چې کله یو انسان الله رب العزت په تکلیف کې نه اچي او د اکثر خلکو چې کوم خشوع په منځ کې برابر نه او کله الله رب العزت انسان په تکلیف کې نه اچي دې دا خبره ثابتيږي چې دا د انسان د وس نه بار کار دی او چې د انسان د وس نه کار بار شو لہذا کبه د مونږ کې څوک پوره مونږ کې خشوع ونه ساتي نو بند د مونږ کې هغه پریزه ادا شو یو خبره ده چې په خشوع سره کوم مونږ شي په هغه سره کوم ثواب ملاوي کوم څه په هغه سره ملاوي نو هغه څه د انسان ته نه ملي صرف هغه فرض ذمہ بردا خلاص شي نو واستعینوا تاسو امداد غواړئ بالصبر فصبر سره والصلاه او په منځ سره وانه بشکدا کان لکبیره خامخ غرانه الا الخاشعين مگر نه ګران په خشوع کوونکو باندې الذين كسان يظنون چې دی ګمان ساتي انهم چې بشک دی ملاقات وکي ربهم رفسا وانهم بشک دی الیه غطرب تراجعون وفسکدون کړي دا هغه خلک دا کار کوي چې کوم خلک دا ګمان ساتي چې موږ به رب ته بیرته مخامخ کیږو هغه به په ایمون سره د الله نه امداد غواړي صبر هم کوي په مصیبت په اسلام راوړل کې د کوم تکلیفونه راسي هغه ارسه چې کوم نه دا به صبر کوي ځکه چې دا غدا یقین دی چې زه به رب مخته ورزم او هغه ته مخکې کېږم د خپل اعمالو حساب کتاب به هغه ورکوم